بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف یم. نن به خبرې کوو د پاکستان او افغانستان چې کوم موجوده صورتحال دی، بیا د خیبر پښتونخوا په جنوبي اضلاع کې چې کوم د سکیورټي صورتحال دی. مونږ که وګورو د خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاع چې کوم دي په هغې کې د روزانه په بنیاد باندې حملې کېږي. ډېر صورتحال ډېر خراب شوی په جنوبي اضلاع کې. مونږ سره سینیر صحافي فدا عادل صاحب موجود دی. په دغه ټولو صورتحال باندې په دې سره خبرې اترې کوو. ډېره مننه فدا صاحب د وخت راکولو. څه ګورئ، یو ډېر بد صورتحال جوړ شوی دی افغانستان سره که وګورو. یو ښه خبرونه دی نه مخکې ته راتلل چې بارډر کولاویږي، وفد راغلی د سعودي. بیا دا خبرې هم پکې مخې ته راتلې چې عمله تللې د تورخم ته. بیا پکې اچانک د جنگ خبرې شوې، حملې وشوې. څه ګورئ دا صورتحال کوم طرف ته روان دي؟ ډېره مننه کاشف. یو خو دا کتل غواړي چې د پاکستان او د افغانستان بنیادی مسله څه ده. بنیادی مسله کالعدم تنظیمونه دي، پاکستاني ملیټنټ ګروپس دي، د هغې هلته موجودګي ده. په دې بنیاد باندې تاسو ته پته ده چې د پاکستان او د افغانستان تاوتریخوالی زیات شوی دی. مونږ چې وکتل چې په پاکستان کې مسلسل حملې کېدې، نو د هغې په رد عمل کې پاکستان فضایي کاروایانې وکړې په پکتیا کې، پکتیکا کې، خوست کې، په کابل کې، قندهار کې. په کابل کې چې کله فضایي حمله پاکستان کړې وه، کوشش یې کړی و چې نورولي محسود یې ټارګټ کړی و، خو هغه په هغه حمله کې بچ شوی و. هغې نه پس بیا په 11 او 12 اکتوبر په منځنۍ شپه کې په 2025 کې افغان فورسز باقاعده په پاکستان باندې حمله کړې وه. او یو څو غنټو پس بیا دا درخواست هم راغلی و د افغان طالبانو طرف نه چې موږ سیز فایر کول غواړو، خو هغه درخواست فوري توګه باندې پاکستان نو قبول کړی. تر هغې نه واخله تر دې دمه پورې تقریبا څه ورځې د پاسه 4 میاشتې شوې دي چې پاکستان او د افغانستان سرحد بند دی، تجارت بند دی. او په دې میانځ کې بیا مذاکراتو ته هم موقع ملو شوه. په دوحه کې، په استنبول کې، په ریاض کې مذاکرات وشو. او بیا سرحد مسلسل بند، تجارت مسلسل بند، خو بیک ډور چینل یې چې کوم یو بحال وی. سعودي پکې راغلی مینځ کې. په پاکستان کې بیا حملې هم جاری وي. دا په 11 او 12 اکتوبر باندې چې کوم جنگ شو، پای کې بادینی پوسټ باندې په بلوچستان کې چې کوم خاردار تار دی یا بهاړ دی، هغه جوړولو یا مرمت کولو کې مصروف و دا 3 کسان چې بیا افغان طالبان ځان سره وړي وو. سعودي وفد چې راغلی و، هغه د سعودي سکیورټي حکام و، انټیلیجنس حکام و، هغه خبرې اترې وشو. بیا د خیرسګالۍ جذبې لاندې هغه 3 قیدیان چې کوم هغه وسپارلی شو باقاعده سعودي حکام ته. هغه سعودي وفد چې کوم اسلام آباد ته هم راغلی و، دلته هم خبرې اترې وشوې. سیز فایر معاهده شو په دوحه کې، کله چې د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف او د افغانستان وزیر دفاع مولا یعقوب مجاهد تلیو. په هغې پیله چې کوم د مذاکراتو دور شو، نو پای کې د سیز فایر یو معاهده شوه چې بیا به پاکستان او افغانستان یو بل سره جنګیږي نه. خو پاکستان طرف نه موقف دا و چې په پاکستان کې خو مسلسل حملې روانې دي. تاسو وګورئ نو په بلوچستان کې هم غټې پیښې وشوې، په خیبر پښتونخوا کې مسلسل حملې، بیا په اسلام آباد کې یو خودکش حمله وشوه په امام بارګاه کې. خو د بنو چې کومه واقعه وه، په دې کې لیفټننټ کرنل رینک چې کوم کمانډینګ افیسر و، هلته باقاعده کمانډ یې کولو، شهزاده ګلفراز، دا لیفټننټ کرنل چې کوم دا پکې شهید شو. غټه واقعه وه، ظاهره خبره ده. یو سپایي هم پکې شهید شو. هغې نه پس پاکستان یو ځل بیا فضایي کاروایانې وکړې. او دې نه مخکې چې کوم فضایي اټیکس شوي، ایر سټرایکس شوي، پاکستان به نه تصدیق کولو نه به یې تردید کولو. خو دې ځلې پاکستان حکومت باقاعده اعلان وکړو، د وفاقي اطلاعات او نشریات چې کوم وزارت دی هغې طرف نه دا بیان جاری شو چې پاکستان کاروایانې کړي دي په 7 ځایونو کې چې کوم ټکانې دي هغه یې په نښه کړي دي. او بیا دعوا هم دا راغله چې پای کې میلیټنټس چې کوم دي هغه وژل شوي، یا د میلیټنټس هلته تربیتي مراکز وو. خو هلته نه چې کوم ویډیوز راځي، کوم ریپورټس راځي، پای کې دا هم ویل کېږي افغان طالبان دا دعوه کوي چې پای کې عام شهریانو ته نقصان رسېدلی دی، سیویلینز ته نقصان رسېدلی دی. کولیټرل ډیمیج ظاهره خبره ده چې په جنګ کې پای کې کېږي. آبادیانو کې چې کله میلیټنټس وي نو بیا دا قسم کاروایانې کېږي، نو بیا دا صورتحال مخې ته راځي. اوس صورتحال دا دی، تازه ترین خبرې دا دي چې افغانستان سایډ باندې څه موومنټ پاکستان کتلی دی. دا چې پاکستان مسلسل دا ټوله ایریا افغان د پاکستان چې کوم سرحدي علاقې دي دا مانیټر کوي. فضایي نگراني هم کېږي. اوس هم ډرون جهازونه چې کوم دي په هوا کې دي.
نو پاکستانی چې کوم فورسز دي سرحدي پوسټ دي هغه باندې هم سرګرمیان دي مطلب دا افغانستان چې جواب هم ورکړی چې د په صحیح موقع به حمله کوي. افغانستان طرف نه چې کوم احتجاج شوی دی څنګه چې د باجوړ حملې نه پس یو احتجاج شو د افغان ناظم الامور راغوښته شو یو احتجاجي مراسله هغه ته ورکړی شو داسې افغانستان هم پاکستاني چې کوم هلته سفیر دی هغه یې راغوښتي و هغه ته هغه مخکې احتجاج کړو چې زموږ فضایي حدود چې کوم دي د هغې خلاف ورزي شوې ده دا سلسله خو ظاهره خبره سفارتي چینلز چې کوم دي په هغه طریقه باندې خو دا هم ویلي شوي د افغانستان د وزارت دفاع طرف نه یو بیان و چې افغانستان به د دې فضایي حملو جواب ورکوي په مناسب وخت باندې نو هغه جواب به څنګه ورکوي په کوم صورتحال کې به ورکوي دا یو سوال دی خو کمپیریزن نه جوړیږي د پاکستان د فوجونو او د افغانستان د فوجونو او بیا د پاکستان ایر فورس د پاکستان ایر ډیفنس سیستم دا ایر ډیفنس سیستم افغانستان سره نشته افغانستان سره هغه جهازونه یا هغه ډرون ټیکنالوژي نشته حالانکه ډرون ټیکنالوژي پراکسیز سره شته دي چې کوم تنظیمونه دي هغه د ډرون حملو باقاعده څنګه چې په بنو کې په ټانک کې په نور سیمو کې ډرون اٹیک کیږي نن چې کوم په کرک کې په اف سی باندې ډرون حمله شوی و کواد کاپټر حمله شوی و په کې 15 کسان زخمیان شو بیا وروسته اطلاع رااله چې 3 کسان د اف سی پکې شهیدان شوي او 15 زخمیان دي او بیا پای کې افسوسناکه خبره دا هم وه چې امبولانس گاډي د ریسکیو 1112 چې کله هلته ریسکیو کولو دپاره زخمیان وړلو دپاره هسپتال ته رسولو دپاره هلته تلل نو هلته په لاره باندې چې کوم شهیدانو درګاه ده علاقه ده پای کې بیا په هغې باندې اټیک وشو پای کې د ریسکیو کسان هم زخمیان دي نو د پاکستان او د افغانستان صورتحال اوس ماته داسې ښکاري چې په پاکستان کې به حمله کیږي او جواب به هلته په افغانستان کې تاسو د ملاویږي کرک خبره وکړه د کرک چې کوم دا صورتحال جوړ شي دې نه مخکې موږ داسې نه و کتلي چې یاره امدادي قافلو باندې یا ریسکیو په گاډو باندې به حملې کېدې دا یو نوی ټرینډ دی جوړ کړو ګوره دې نه مخکې هم په ریسکیو 1112 یو ګاډی هټ شوی و په وزیرستان کې دا قسم پیښه شوې وه دا قسم واقع شوې وه هغلته ور روان وو نو دا دویمه واقعه داسې ده یو واقعه په بنو کې شوې وه بنو میرانشاه روډ باندې چې د شپې یو مړی چېرته اسلام آباد نه خلکو راوړل نو ظاهره خبره ده په امبولانس کې هغه مړی هم و ورسره مخکې وروستو 3-4 د هغه فیملی ګاډي هم هغه میلیټنټس یا شاید غالبا چې دا ګڼلي و چې دا سرکاري قافله ده هغه باندې ډزې شوې پای کې یو غالبا چې 4 کاله یا 6 کاله عمر یو ماشوم پای کې شهید شوی نو دا قسم پیښې شوې چې یو ځل حمله یو ځای کې وشي او هلته دوباره حمله وشي بنو کې اقبال مروت ډي پی او سره دا واقع شوی په پیښور کې داسې واقعات شوي دي چې یو ځای دماکه وشي هلته میډیا ملګري هم راغونډ شي پولیس والا هم هلته موجود وي ریسکیو والا امبولانسز الخدمت او ایدي فاونډیشن او دا ټول مطلب رضاکار چې کوم دی هغه ټول هلته موجود وي نو هغه ځای کې هم لکه ډېر سخت سکیورټي ضرورت وي او اکثر موږ دا اورېدلي چې یاره رش مه جوړوئ دلته کیدای شي بل خودکش دلته موجود وي نو دا قسم واقعات چې کوم دي دا شوي دي خو دا کرک والا واقعه ظاهره خبره ډېره زیاته افسوسناکه ده چې په امبولانس کې زخمی پروت دی او بیا په هغې باندې دوباره حمله کیږي او بیا پای کې د ریسکیو چې کوم 2 اهلکاران وو هغه هلته نه تښتېدلي وو ځان یې بچ کړی دی د بهادري مظاهره یې کړې ده زه وایم چې په داسې صورتحال کې چې سړی ځان بچ کوي دا هم بهادري وي نو دا اوس پیښې روانې دي او افغانستان او د پاکستان صورتحال به ظاهره خبره ده چې همداسې رواني چې څو پورې دا غلط فهمیانې ختم شوي نه چې څو پورې په مذاکراتو په میز باندې نیک نیتۍ سره مذاکرات نه شوي زه وایم چې دا صورتحال به همداسې روان وي څه ګورئ دغه تاوتریخوالی چې کوم دی په پاکستان کې اوس هم چې کوم افغان کډوال دي دوی ته یو چیلنج جوړ کړی دی روان هم دي حکومت چې کوم ډیډلاین دی هغه هم پوره شوی زیات نه هلکو پورې کسان چې کوم دي افغان کډوال چې کوم دي اعداد و شمار تر مخه دا لا ومړه بیا دغه کم په زیات تعداد کې اوس هم ظاهره خبره چې پاتې دي په لکونو په تعداد کې افغانان پاتې دي دوی ته څه چیلنجز مخې ته راتلی شي دغه صورتحال سره ګوره دا ستاسو چې کوم سوال دی د افغان کډوالو حوالې سره دې نه پته لګي چې تاسو سره هم احساس شته د افغان کډوالو موږ سره هم احساس شته دلته په پاکستان کې داسې مذهبي او سیاسي خلک شته دي چې هغې سره هم احساس شته دا احساس افغان طالبانو سره ولې نشته دا د دې پالیسیانې چې کومې دي هغه دې ته ولې نه ګوري چې اوس هم زموږ د خپل خلک په لکونو خلک په پاکستان کې موجود دي او پاکستان غوندې ګاونډي هیواد سره د هغې تعلقات او بیا خبرې نه منل او دا خو ګوره هغه حقیقتونه دي چې پټېږي خو نه د مفتي نورولي محسود د کور والا وفات شوی وه څو ورځې مخکې د هغې جنازه په کابل کې وشوه
د هغې هغه خاورو ته وسپارل شوه په کابل کې. هلته په هغه موقع باندې ډېر سخت سکیورټي انتظامات هم وو. نو مفتي نورولي محسود ککور والا په کابل کې وفات کیږي، نو دې دا مطلب چې دی په کابل کې اوسېده. نو داسې شواهد مخې ته راځي چې هلته پاکستاني ملیټنټ ګروپس شته دي، صرف پاکستاني نه، صرف د بي ال اے، د بي ال ایف، د ټي ټي پي، د ګل بهادر ګروپ، د اتحاد المجاهدین پاکستان، د داعش خبره نه ده. دې کې ګوره جماعت انصار الله دی، دې کې ایسٹ ترکستان اسلامک موومنټ دی، چین تحفظات دي، جیش العدل دی، دې کې د داعش خراسان خبره کیږي، اوس د القاعده یو ځل بیا خبره کیږي چې هلته فعالېږي. نو دا هغه ټول چیزونه دي چې پکار دی چې افغان طالبان په دې باندې کینی، چېرته میټینګ پې وکړي او سنجیدګۍ سره د دې مسلې څه حل راوباسي. مونږ ته اوس په کابل کې خو هلې ځلې ښکاري، هل چل ښکاري، خو مونږ ته هغه هلې ځلې، هغه چې کوم مصروفیات یا کوم تیزي پکار ده، هغه مونږ ته په قندهار کې نه ښکاري. یو پردهنشین چې کوم سپریم لیډر دی، پرده یې کړې ده، مخې ته هم نه راځي، په دا قسم معاملاتو باندې خبرې هم نه کوي، حالانکه هغه ځان ته امیر المؤمنین وایي. نو پکار دی چې هغه رامخکې شي، څه فرمان جاری کړي. پاکستان چې څومره احسانات کړي دي په افغانستان باندې، په افغانانو باندې، کم از کم د هغې لاج دې وساتلی شي. که د پاکستان څه غلط فهمي وي نو عادي لرې کړي، د پاکستان که څه غلط الزام یا غلط ګام وي نو په هغې باندې د خبرې اترې وکړي. خاموشي اختیارول، و دا ویل چې مونږ ته د پاکستان ضرورت نشته، مونږ ته د پاکستان سره د تجارت ضرورت نشته، مونږ ته د پاکستان د دوایانو ضرورت نشته، نو دا هغه رویه ده چې چینج کول غواړي. اوس دی ګروپ نه دی، هغه ګروپ نه دی چې هغه امریکایان به یې مطلب هیټ کړل، بیا به دی وتښتېدل، نیټو فورسز به یې هیټ کړل او به تښتېدل. اوس دی ریاست دی، اوس حکومت دی، پکار دی چې دنیا سره دوی تعلقات سیوا کړي، خو دنیا به هله دوی اکسپټ کوي چې کله د افغانستان چې کوم ګاونډي هیوادونه دي هغه د اطمینان اظهار وکړي. ډېره زیاته مننه.